تاسو له الله نه ویریږئ چې خلک وایي ډاکټران مسیحا دي تاسو خو زما خیال خونکش یاست حالات دي چې دوی کار په کوي هغه صفا نه وي هغه مچان دي له شاله خوا څخه ګندونه دي دا ته ورته ایښي دي او سر 2 کسان خو یو خو سر مسله دی د جمعي ټایم هم دی. سلامونه احترامات زه اسد خان کاکړ دا وخت په ډینټل یونټ کې ولیاړ یو دلته د غاښو د ایستلو او د درد دپاره چې کوم علاج وي هغه دلته کاږي. څو ورځې له مخه له موږ سره ډیرو خلکو دا حال کړی چې دلته چې کوم دی چې کوم علاج وي د علاج دپاره داسې خاص انتظامات نشته او دا هم ویلي وو چې دلته علاج نه بلکې د مرګو او د بیماریانو د پیلاوېدو دپاره ډېر ښه انتظامات دي. موږ ولکه له څنګه دوی وویل چې دلته چې کوم مشینان دي چې کوم آلات دي چې دوی کار په کوي هغه صفا نه وي. نو له موږ سره نن ډاکټر صاحب ولاړ دی ډاکټر هاشم صاحب دی د لې سرجن دی ډینټل سرجن دسه به خبرو وکړو چې دوی په دې حواله څه وایي. ډاکټر صاحب کور د آباد د ټایم راکولو که دا راته ووایاست چې تاسو د لې ګرد څو ډاکټران یاست؟ موږ د لې 15 ډاکټران یو سر. نو اوس موجوده وخت 2 کسان زما خیال او سر 2 کسان خو یو خو سر مسله دی د جمعي ټایم هم دی او یو 2 کسان چې دغه جمعه ته تللي دي مانځه له تللي دي. صحیح. ډاکټر صاحب که دا راته وایي چې دلته چې کوم خلک غاښونه باسي د دوی دپاره څه ترتیبات دي؟ تاسو غاښ څنګه باساست؟ بیا چې غاښ کله وباسئ بیا چې کوم سامان پروت وي انسټرومنټس دا تاسو بیا په چېرته صفا کوئ؟ د دې لپاره سره موږ سره خپل ماشین دی دغه دی پروت دی په دا ماشین کې موږ صفا کوو. د دې ماشین څه نومېږي؟ دا ماشین چې کوم دی هغه دی یو له موږ سره دغه ماشین پروت دی سر. صحیح. او یو ماشین دغه له موږ سره پروت دی. نه د دې نوم څه دی؟ د دې ماشین غو د دې نوم څه دی؟ که لږ مشکل دا سر اټوکلیو دی له موږ سره. نه اټوکلیو خو داسې نه وي اټوکلیو خو جلا ماشین وي ما خپله لیدلی دی دا سټرلایزر دی خالي سټرلایز کوي. یقینا سر ستا مجلس هم تر یو حده پورې صحیح دی نه لیکن سر یو بل هم له موږ سره الټرنیټ ستا یو خو سر موږ سره د الټیج هم پرابلم دی دلته الټیج هم نشته بجلي دا د ساعت تر مخته ته ناستې یوې غنټې لو الټیج اوس خو سر بتۍ هم لاړلې نو موږ بیا په ایونینګ کې سر هلته په سیول هاسپیټل کې موږ سره بل ټوکلیو صف هغه کې هم سټرلایز کوو. مطلب دلته غاښ وباسئ بیا شن وړاسته هلته بیا راوړاسته نو په دې ټیم کې مریض د لې پروت وي په دردو باندې اخته وي. یا سر موږ خو دا ویسې مازګرې وړو او سهار موږ خپل ټیکنیشن دی هغه ورسې سامان راوړي. نو که چیرې موږ لږ درته ستاسو سامان وګورو تاسو به خفه کېږئ نه شاده مریض دغه حال دی بتۍ نشته ستا تر مخ دی دا زموږ ډاکټران اطلاع صاحب لګیا دی دغه زموږ دا پروګرام دی لایټ خاص موږ ډېره غټه مسله ده سر که موږ خفه کېږئ به نه دا که لږ موږ وګورو لږ کیمره که ته نږدې راوړه سر دې ترتیبات لږ ټیک نه دي زما په خیال دا کچیرې دا ګندونه هغه بلډ باندې چې کومه پنبه ده نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې څخه بې بیماریانې نورې پیلاوږي او ختمېږي به نه؟ نه سر موږ هم کوشش روان دي داسې نه دي دا شیان باقاعده بیا موږ هلته له شاله خوا زموږ سیسټم دی دا ګډ سامان رول کېږي هلته موږ اور ورکوو سر دغه شیانو ته. سر دلته ګلاسي دلته چې کوم ګلاوز دي دا په ځای پلاستیک دی نو پلاستیک باندې بیماري زما خیال څه نه وایم ته څه وایې؟ سر پلاستیک ګلاوز ستا خبره په خپل ځای صحیح د پروټوکول خو نو لیټکس ګلاوز دی نه لیکن سر موږ سره چې کوم اویلیبل ریسورسز دي موږ په اویلیبل ریسورسز کې فی الحال لګیا یو پلاستیک ګلاوز موږ استعمالوو. که سر مخته لږ راسې سرجیکلي خو په کار دی چې موږ لیټکس ګلاوز استعمال کوو. ښه لږ کیمره مخته راوړه سر دا ستاسو ترتیبات دي ستاسو دغه صفایي حالات دي نو دغه چې کوم دا څه نومېږي دا شی دا ستاسو میډل ډینټل سرنج دی دا بل شته که نه شته تاسو سره؟ سر سرنجان خو له موږ سره شته او نه دغه کوم دي دغه کم هو دا سر موږ سره شته 3 دانې نور هم دي او دا سرنج سر موږ له بهره راغواړو ډسکو پیشنټ یې راوړي او دا هم له بهره راځي او زایلوکین هم سره له بهره راوړي لږ ورنږدې که چې لږ ښه کې راسي چونکې موږ سره دا شی اویلیبل نه دی په هاسپیټل کې نو موږ هیله لرو ستا د ویډیو په ترو باندې نو باید چې حکومت له موږ سره مرسته وکړي. اچھا ډاکټر صاحب که دا راته وایي چې دا سامان تاسو دلته ایښی دی دلته کړکۍ د لاخوا ګندونه دي نو دا به که چیرې راځي نه که به سر خبره داسې ده چې یقینا اي سي نشته ایر کنډیشنر نشته یو شی نشته سر نشته بالکل د لایټ فقدان دی سر دا کم ځای سي لایټ خو وایله موبایل ته اي سي ګرځ موږ وینو نه یو شی نشته ترتیبات نشته تاسو په هوا کې دا مخامخ ورته ایښي دي هغه مچان دي له شاله خوا څخه ګندونه دي دا ته ورته ایښي دي
نو اوس هم چې کوم دی 10 کیسز ریپورټ شوي دي د ایډز غا بالکل نو له دې ځبه نور هم ریپورټ کړي سر د ایډز د پیشنټ لپاره موږ یو کار شروع کړی دی یو خو له بده مرغه ځخه یقینا دلته ټیسټونه نه کاږي چې موږ د هر مریض باید چې هیپاټایټس بي سي او ایچ آی وي ټیسټ موږ کول هغه مریض تعاون هم نه کوي سره موږ سره او دومره خبره دغه د ایډز په حواله سره موږ دغه ټریټمنټ شروع کړی دی 2 ورځې مخکې موږ د ایډز پیشنټ کړی دی دغه سامان موږ کم استعمال کوي هغه موږ صرف کباړ ته والا ته ورکړی دي او دغه یو پروتوکول مو شروع کړی او بل دا دی سر دا د نارمل پیشنټ لپاره صحیح ده کم چې جړای مړای نه لري هغه ته لپاره موږ دا انسټرومنټ استعمالو او دا د هیپاټایټس بی لپاره استعمالو دا بل د هیپاټایټس سی د مریضانو لپاره استعمالو صحیح او کچیر یو کس ایډز وي هغه ته آل نه وایي زه ایډ یم نو تاسو بیا دغه شی استباره واسطه بیا صفای کا واسطه هم نه صفای هم نسته بیا بل چاته بیا ورلګه واسطه نو یا سر دغه صفای خو کو دغه صفای نسته ها د کنټامینیشن خطر استه نو په چیز په صفای په باندې کا واسطه صفای ما در ټول سر کدلی بتای وی بنو دغه سټرلایزر باندې کار اخو اټوکلی خو نسته نو تاسو سره او اټوکلی نسته بالکل باندې غیر فعال دی موږ وینو یو شی نسته او لیکن سر موږ په ایونینګ کې الته سټرلایزیشن کوو په سیول هسپټل کې موږ سټرلایزر هغه اټوکلی پروت هغه کې پوټی کې هغه کې موږ سټرلایزیشن کوي نو تاسو له الله نه ویریږئ چې خلک وی ډاکټران مسیحا دي تاسو خو زما خیال خونکش یاست خلک و یا سر داسې نه دی موږ په خپل اویلیبل ریسورسز کې نه او سر دا شی به هم ته دغه نقطه به هم ته ځان ته مخته راولي د شیرانی بوج پر ما دی د مسخیل بوج پر ما دی قمردین بارډر خلک ما ته را روان دي د کلاسیپلا خلک ما ته را روان دي آس پاس د 15 شهر سیدي دغه یو ډینټل سرجن نسته دلته کم از کم سر دونه فیسیلیټیز خوسته یو سکار خو روان دی نه سچیره زموږ ته هغه اړخ ښکاري نو باید پازیټیو اړخ هم ته یوان تو ښکارا کاست که دا راته وایي چې له دې ځایه کوم مرضونه پیلاواږي که چیرې دا شی خراب ده او د مرضونه کم پیلاواږي که موږ پوه مطلب سره یقینا له دغه سره تور شړی جړ شړی ایډز دا شی خو تړلی دی له سامان سره پوری تاسو په معلوماتو لیا څونه کسان دا ټیم افیکټ شوي دي له دې ځایه سر دا ډیټا خو موږ سره نسته څونه کسان افیکټ شوي دي نه لیکن دا شی خطر استا که چیرې داسې کنټامینیټډ انسټرومنټس استعمال سي نو یقینا له سره خطر استا